د دې د وجې نه دی ته یهودیانو. او دریم دا دی چې کله به زبور داود علیہ السلام د زبور تورات تلاوت کول نو خوځېده به حرکت پې کو انو تحول معنا د حرکت کول. یهودیان و تورات سره حرکت کو سره تلاوت کی داسې خوځي. دا یو هغه محله د هغې ناصره نومو د هغې نه دی ته نصارا وی. یا عیسی علیہ السلام من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ دی د وجه ورته نصارا وی. والصابئین صابئین دا هغه فرقه ده چې عابدین الکواکب د ستورو عبادت کو. علامہ شبیر احمد عثمانی سے تفسیر عثمانی کی فرمائی کہ دا صابئین دا خلق تے کہ ابراہیم علیہ السلام دا خپل مشر او مقتدا ګڼو او دا هر مذهب نه چې کومې خبرې د دې خوښې وي نو هغې دې راوچتې کړي او اخره کې د ستورو عبادت دی شروع. من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړی د هغې نه په الله په ورځ د آخرت باندې. نو ما مخکې دا ویلو چې په عقایدو کې ابتدا په توحید د الله ده او انتهای رز د آخرت ته. نو ابتدا او انتهای ذکر کړه او رز د آخرت ته رز د آخرت ذکر وی لانه لا لیلة بعد بس قیامت نه پس بیا شپه نشته بیا رزي رز ده او هلته چونکې ستړیوالی نشته دی او که یو سړی خوب کوي د لذت دپاره په چې دی تصور کړي دته به اټومیټک شپه جوړه شي. وعمل صالحا او نیک عمل کوي. اوس نیک عمل څه ته وایي؟ هر عمل چې د شریعت موافقي د الله د رضا دپاره نو فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وعز یاد که یا آغا ٹیم اخذنا چی من پورتا که واغستا من میساقکم وعدد تاسونا ورفعنا من پورتا که فوقکم دپاسستاسونا التور کوئی تور. اللہ وی ما ورطوی حضو علی ما آغا آتیناکم اذا درکم تاسو لربی قوت و قوت دا عمل سرا واسکرو یاد که ما فیج پدی کری لعلکم دپار تتقون چی تاسو زان بچ کئی دا جہنم نا چی تاسو پرہیزگار شئی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْكِتَابِ مانے بل نعمت ذکر کئی. دی جی موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تورات راڑو بنی اسرائیل خواڑا کو نیمانو چی نیمانو آنو بنی اسرائیلو آغای شدنو بنی اسرائیل چې نه مانو نو هغه داسې چلو کو چې بنی اسرائیلو هغه چې دنو چې انکار یو که منې نه انو الله په دا غر را پورته کو چې دا غر په را پورته کو منې که دا در باندې کیږي من اولی نا جی ټول نیکان شد پر گان شو نو اللہ وی دا در مانی زمان لوی نعمتو چی خدای در مانی دا اگر را پورتا کنو پا دی مانی خدا کدا کپر و دا آخرت دا غذاب نا بچوئی دی نیکان شو ایدای ٹھیک شو سو وقت چلی دل آنو سمت تولیتم بیاو گردی تاسو من بعد ذالکا پس دا دینا فلولا فضل اللہ کجرن فضل اللہ تعالی علیکم پتاسو مانی ورحمت رحمت اللہ تعالی کنتم تاسو بشیوئی من الحاصرین نقصان والونا پا جان کے و پا مال کے. اللہ وی تاسو بیا معراضو کد دینا پس کچری دا اللہ فضل انعام پتاسو نوے دا اللہ رحمت پتاسو مانی نوے نو اللہ وی تاسو ٹول و ما سکڑی وی
لکنتم من الخاسرین تاسو ټول به په نقصان کې پریوتی په جان سره او په مال سره تاسو مالی نقصان به هم راغلی تاسو جانی نقصان به هم راغلی خدا د جانی او مالی نقصان نه چې الله بچ کړی دا در باندې د الله کرم او فضل اوس مخکې دو واقعې ذکر کړي چې په هغه واقعو کې یو واقعه هغه د جانی نقصان ده او بل واقعه هغه د مالی نقصان ده د جانی نقصان کم ده هغه دا ده ولقد علمتم فتجر الله تعالی تاسو پیژندلیو الذين كسانوا لر اعتدوا دې تجاوز کړو منکم د تاسو نه فی السبت پرز د خالق فقلنا الله ومن ورتوي كونوا شيطانو كردة شادوغان خاسين ذليلا فجعلنا الله ومن قردو ديلرا نکالا عبرت لما د پار دا غچا بین یدیا چلوا د دینو وما خلف اچ درستو د دینو وموعظه او نصیحت للمتقین د پار پرهیزګارو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دا چل شوو یهودیانو تعالی کتاب تعالی وی تاسو بعد خالی پر از مان کار نه کوي دا د عبادت رازو زمونږ لکه د جمعې د عبادت راز ده کنه انا موږ د پاره خوري راسانی د رسول الله د برکت د وجه موږ ته دا وای کله د جمعې بانګ وای کنه باز بیا بار سب پرېګ دی بیا وتا د جمعې تیارې ته متوجي شي دایمانه ډیره سختي و دای تاسو به د خالی پر از د دنیا کار نه کار مار باندې کو د آبادو د سمندر په غاړه باندې د خدای شان امتحان د خالی پرز بدای مان اخکار بندو انو د خالی پرز با سمندر کې پسین کې به بیان ډیر امرزو کې باغ سینو دیش دایان داسې چلو کو یو خیله چلے جوړ کړ سمندر سره به خوا کې دی خوا کنده به وکنستا او د سمندر نه به وته ولا وکړه د خالی پر دا اوله کې به براتلی دي کونجتا نو میان به کوم ډیر راتل نو چې د خالی دره دی ما خام به کېدو نو بند به وته واچو نو چې سار به لاړل نو هغه کې به بوچ شي نو تش بیان ولو چت به نو دای به خالی پر دا غړل چې موږ کار نکم او پکینا چل دا شروع الله ورته ښا هغه خدای له دوکي ور کوي کزان له دوکي ور کوي انو الله تعالی دینا شادوغان جوړ کړ شادوغان ته جوړ کړل او بیا د درې ردیو او بیا ټول مړ شو دا شادوغان جی دا ګور دغه د دې نسل نه راروه وګوره دینه یو خبره بل معلومه شو اسو تاسو په ایمان وای میان نزل او بیا په دغه طریقه دا غټ جرم دی کدا قتل کول غټ جرم دی شراس کول غټ جرم دی ډولکی غاګول او ډمی غاډول تاشونه او جوارای کول زور پسې داسې دا چې کوم ګناهونه شروع دي او هغه صرف په یو ګناه چې میان راټینګولو الله شادوغان ته جوړ او خاله زموږ په قوم کې مونږه په سونو ګناهونه کوو ډېر خطرناک ګناهونه کوو امون کې زنده نه چاره خار جوړ شو نه چاره شادو جوړ شایسته جوړ اره چا وجه ده دا موږ ډېر خلک یو دا د دو جهان سردار د آقای نامدار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برکت من بیا د نبی رسول الله په سنت او عمل نکو دا رسول الله دعا کړې چې خدای زما امت په دنیا کې نه رسوا کړي په دنیا کې به الله ته د دې پرده ساتي نو روحاني طور او په عالم انسان کې
ډېر داسې خلک دي چې هغوی ګرځي انسانان او پکې نه هغوی سپي دي. زموږ په اکابر بزرګانو کې داسې خلک تېر شوي دي چې هغوی به په لاره تلل چاته یې کتل نه. هر یو شاګرد ورته وایي چې ته ولې استاد یې داسې کې یو ځل یې خپل پټکې واخیسته د هغه په سر یې کېښود په دغه به د هر چا نه تښتي. وجدا و چې په لاره دی نو د انسان پکې نه ښکاري څوک خر دی او څوک سپی دی او څوک خنزیر دی دا چل دی. حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او رساله د جزاء الاعمال هغې حضرت دغه کې لیکلي هم دي چې ګوره انسان کوم عمل کوي کوم ګناه کوي که نه نو دا هر عمل د زناور یو ګنده عمل ګناه عمل دا د زناور یو صفت دی. نو د دې سړي په عالم امثال کې هم دقه شکل جوړېږي. روحاني تر دې اکه طرف ته دی روان. نو دا د رسول الله برکت دی چې الله تعالی موږ بچ کړي یو د دې خبرو نه ښه یعنې موږ خو ډېر ناکاره ګناهونه کوو. الله فجعلنا نکالا لما بین یدیه ما وګرځو هغوی لره عبرت هغه چا لره بین یدیه هغه کلو لره چې دی سره نږدې وو. دی سره نږدې کوم خلک وو هغوی ته عبرت وه. اوهو وګوره چې چا دا میان ونیسل د الله د حکم نافرماني وکړه ذلیل شو شادوګان شو هغه یې موږ به ځان ساتو. لرې کلي مثلا دې ځای دا نږدې دی لرې کلي هغوی ته هم کیسه ورسېده هغوی ته هم عبرت واخیسته. یا په هغه زمانه کې چې کوم خلک وو هغوی دپاره هم سبق د عبرت شو او د هغوی نه وروسته چې موږ رالو موږ دپاره هم د عبرت سبق دی. ګورو چې الله غواړي نو ګوره په یو حکم هم سړي نه ذلیله کوي یا رسوا کوي یې ښه. الله دې موږ د خپل پکړ نه وساتي. د الله پکړ ډېر ناکاره دی ښه په دې ځای پورې ډېر د نورو بیا ان الذين بشکا کسان آمنوا چې دی ایمان راوړی والذین واکسان هادو چې یهودیان دي والنصارى عیسایان دي والصابین صابین دي من آمن چا چې ایمان راوړه د هغوی نه بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر د آخرت باندې وعمل او عمل کوي صالحا نیک فلهم د پار د هغوی اجرهم بدله ده عند ربهم په نزد د رب د هغوی باندې ولا خوف علیهم نه به څه خوف په هغوی باندې ولا هم یحزنون نه به هغوی څه غم کوي. وإذ یاد کاډم احدنا چې موږ واغسته میثاقکم وعده د ستاسو نه ورفعنا من پورته کړ پاس ستاسو نه الطور کوی تور الله وایي ما ورته وایي خذوا علی ما آتیناکم عاجز در کوم تاسو ته بقوت په قوت د عمل سره وذکروا نصیحت علی ما فی چې په دې کې دی لعلکم د پاره تتقون چې تاسو ځان وساتئ د جهنم نه ثم تولیتم بیا تاسو وګرځېدئ من بعد ذلک پس د دې نه فلولا فضل الله کچرنو فضل الله تعالی علیکم په تاسو باندې ورحمت رحمت د الله تعالی کنتم تاسو بشي وئ من الحاضر نقصان والنا په جان کې او په مال کې ولقد علمتم الذين پتاي تاسو پیجندل واکسان اعتدوا چې تجاوز کړو منکم د تاسو نه فی الصبر پرز د خالی فقلنا لا من ورته وی هغوی ته کونو شئ کردة شادوګان خاسئین ذلیلا فجعلنا من وګرځو هغې لره نکالا عبرت لما بین یدیها هغه چې روان دي د هغوی نه یا حاضرین هغوی سره یا نږدې هغوی سره وما خلفها چې رستو د هغوی نه وموعظة نصیحت للمتقین د پاره پرهیزګارو متقیانو. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي. الله زموږ